والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة. والعلم الثابت به دی وی اغا علم چه ثابت دی به پدغ خبر رسول یضاهی دا مشابه دی دا آغا علم سره الثابت چه آغا ثابت وی بالضروره په طریقې د چا سره د بداحت سره. والمتواترات او مشابه دی د متواترات سره فی التیقن په تیقن کې والثبات او په ثبات کې بچا کې علم ثابته بخبر الرسول صلی الله علیه وسلم مشابه دی د چا سره دا غشي سره غ علم سره چې هغه ثابت به ضروره وي یو او مشابه دی د متواترات سره په تیقن کې او په ثبات کې. غرض د شارح ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره اوس د دې خبرې وضاحت دی چې الکه مخکې د وویلې چې علم ثابته بخبر الرسول صلی الله علیه وسلم دا علم استدلالي واجبوي. څه واجبوي؟ وهو یوجب العلم. اوس دا راته وایي خو اوس دلته تشبیه ورکوي چې ګوره چې ثابت ور باندې علم استدلالي دی دا خو یقیني خبره ده. مخکې څه شو استدلالي نه و بدیهي وه خو قطعیت کې دی مشابه دی د چا سره د علم ثابته بالضرورت سره. ټکي تم پام دی هغې څه پیدا کو موجب د علم ضروري او دا څه پیدا کوي دا موجب د علم استدلالي دی دا ځان ته جدا جدا شو. خو لیکن دغه چې دا کم شی موجب د علم استدلالي دی دا په قطعیت کې مشابه دی د هغې سره چې کم موجب د چا د علم ضروري یعنی لکه څنګه چې هغه قطعیت ثبات یقین افاده کوه نو دقسې به دا هم څه شی پیدا کوي قطعیت او ثبات او یقین پیدا کوي. په دې ځای باندې مازغه خلاص شو نو دا څه شی شو طالبه اله دغه علم دا مشبه او علم ثابته بالضروره دا مشبه به او وجه د شی به پکې څه شی دی التیقن والثبات. څه شی طالبه تیقن و ثبات څنګه چې هغې تیقن و ثبات پیدا کو نو دقسې دا هم څه شی پیدا کوي تیقن و ثبات پیدا کوي. دا عبارت یو ځل ووایه دلته اوس خبره ده کوي. والعلم الثابت به ای بخبر الرسول یضاهی معنی یشابه دا مشابه دی د چا سره دا غ علم سره چې الثابت بالضروره چې هغه به دا حتن ثابت وي. مثال به څنګه کل محسوسات لکه محسوسات راواخله بدیهیات راواخله متواترات راواخله فی التیقن په تیقن کې ای عدم احتمال النقیض والثبات او په ثبات کې ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک په تشکیک د چا سره الکه تیقن راوړو ثبات راوړو نو دلته علم ذکر کا نو تاسو ته ما ویلو چې هر متکلم د خپل اصطلاح مطابق خبرې کوي نو دا خو چون کې علم کلام والا دي نو دوی د خپل اصطلاح مطابق کوي نو دلته علم راغلی نو مراد د دوی د علم نه مطلق علم نه وي هغه علم بنی چې کوم علم مفید د ځوان وي بلکې څه شی دی اله فهو علمنا بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت دا علم په معنا د چا سره دی د اعتقاد جازمه مطابقه للواقع او الثابت چا سره دا هغلته موږ ویلو که نه واسباب العلم هلته مو علم کې خبره کړې وه چې مراد د علم نه کم علم دی د دوی په اصطلاح کې کم علم دی علم چې ذکر شي نو مراد ترې هغه علم دی چې کم علم مفید دی یقین وي څه شی وي. نو دلته دا علم په کومې معنا سره دی بمعنى الاعتقاد مطابق للواقع تفسیر مو کړو د مطابقت جازم ثابت و الا کچرته دغه قیودات نه لري کو نو لکان جهلا او ظنا او تقلیدا که اعتقاد نوی طالبه الا او بیا مطابق نوی نو خو جهل بوي جازم نوی نو څه بوي ظن بوي ثابت نوی نو خو تقلید پي نو څلور اقسام د تصدیق مونږ بیان کړیو سره د شپږو اقسامو د چا سره د تصدیق د تصور سره شپږ اقسامو د تصدیق بیان کړیو څلور اقسامو د تصور بیان کړیو د جهل
د ځوان او د تقلید د دې ټولو تعریفونه موږ تاسې مخکې کړي وه دا هلته خبره تېره وه. اوس دې ځای نه موږ او تاسو ته دا را معلومیږي چې هلکه علم ثابته به ضرورت دپاره ګوره ډېر اقسام دي. یو قسم یې د محسوسات وویلې. محسوسات چې تا یو شي ته په سترګو وکتلې نو دا خو صرف محسوس دی، خو محسوس کې بیا مشهد شو. څه شی شو؟ مشهد شو. یا یو چا باندې تا په یو شي لاس کېښوده د هغې شي حرارت ترې معلوم که برودت، نو دا محسوسات ته قبیلې د محسوساتو نه دی. یا طالب یو شی دی وسکه، یو شی دی واورېد، یو شی دی بوک، دا ټول د قبیلې د چا نه دي؟ د محسوساتو نه دي. نو دا محسوسات مفید د چا دي؟ د علم دي، خو بې ضروره علم ضروري پیدا کوي. دا یو قسم. او دویم بدیهیات دي. بدیهیات هم د علم ثابته بی ضرورت یو قسم دی طالبه. او بدیهیات څنګه د علم ثابته بی ضرورت یو قسم دی؟ بدیهیات دوی هغې ته وایي چې عقل جزم کوي بالحکم بتصور مجرد الطرفین. څنګه چې د طرفینو تصور دی وکړه په مجرد تصور د طرفینو سره، دلته عقل جزم بالحکم کوي او چا ته ضرورت نه لري، استدلال ته ضرورت. لکه مثلا چا ویل الکل اعظم، کل اعظم من الجز دی، نو دلته عقل جزم بالحکم کوي چې دا رښتیا ده چې دا کل اعظم د چا دی؟ اعظم دی د جز نه. نو دلته حکم په اعظمیت د کل باندې کوي چې کل اعظم دی د جز نه، خو استدلالا نه بلکې په مجرد تصور د چا سره؟ د طرفینو سره. دې ته بدیهیات وایي. ته چې راغلی طرفینو تصور دې وکړه نو عقل خپله جزم بالحکم کوي. تصور د طرفینو څه شی و؟ تاج الکل چاته وایي. نو ما یترکب منه ومن کل چاته وایي؟ مجموع د اجزاو ته ویلی کېږي. او لکه جز چاته ویلی کېږي؟ ما یترکب منه ومن غیره الکل. ما یترکب منه ومن غیره. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ طالبان. نو دا مجرد تصور د طرفینو چې دی وکړه، کل دی وپېژنده او جز دی وپېژنده، نو عقل خپله جزم بالحکم کوي. دې ته بدیهیات وایي. او بل متواترات خبره مخکې مو ویل چې په تواتر سره چاته رسي. او تیقن چاته وایي؟ هله عدم احتمال النقیض، چې د نقیض احتمال پکې نه وي. ثبات ویلی شي عدم احتمال زوال بتشکیک المشکک. نو چې ته یو شی په سترګو ووینې نو دا احتمال د زوال په تشکیک د مشکک سره نه لري، احتمال د نقیض هم نه لري، د شیانو احتمال نه لري که نه. وهو العلم بمعنى الالتقاء د مطابق خبره مې درته وکړله. اوس فین قیله سره اعتراض کې تاسو یو ځل دا معنا وکړئ، اعتراض نقلو. فین قیله وایي که په اعتراض کې ویلی شي هذا ما انما یکون فی المتواتر فقط، نو فیرجع الى القسم الاول. هلکه وایي دا ته چې وایي چې دا علم یقیني پیدا کړي او ثبات او تیقن پیدا کړي معترض وایي دا هغه صورت کې چې د خبرې رسول دپاره موږ درې اقسام ذکر کوو پټه سطحه باندې: خبرې متواتر، خبرې مشهور او خبرې واحد. خبرې متواتر تاسو وپېژنده چې په هره طبقه کې دومره کسانو را نقل کړی چې عقل د دوی توافق په کذب او په دروغو محال ګڼي. خبرې مشهور هغې ته ویلی کېږي طالبه چې په یو طبقه کې چا روایت کړی؟ یو کس. او وروستو بیا دا ډېرو ته رسېدلی، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ خبرې مشهور ویلی کېږي. قرن اول کې شهرت ته نه دی رسېدلی او په دویم قرن کې شهرت ته رسېدلی. د نبي علیه السلام نه یو صحابي راخسته یا دو، او بیا وروسته زمانې د شهرت کې تابعینو کې چا ته رسېدلی؟ شهرت لسګونو سلګونو کسانو بیا دا روایت کړی. دې ته څه ویلی کېږي؟ خبرې. او خبرې متواتر دې ته وایي چې یو کس بل نه نقل کړی، بل د بل نه نقل کړی، دا خبرې متواتر دی. نو معترض وایي هغه خبرې رسول چې مفید د تیقن او د ثبات دی هغه خبرې متواتر دی. دا نور خبرونه خو نه دي خبرې مشهور او خبرې واحد. دا مفید د چا نه دي؟ د تیقن او د ثبات نه دي. د دې حیثیت نه طالبه چې دا د نبي علیه السلام وینا ده. که څوک د دې حیثیت نه وایي چې دا وینا د نبي علیه السلام ده او مفید د تیقن او د ثبات نه ده، په دې کافر کېږي. بلکې د دې حیثیت نه چې دا لانجې په خبریت کې ده چې هلکه دا خبریت او نسبت نبي علیه السلام ته صحیح دی که نه، دغې ټکي کې شک را پیدا شوی وي. په دې معنا نه چې د نبي علیه السلام وینا ده، دغسې دا د ضعیف خبر هم تاسو ته ما کړې وه. خلک کوي دا حدیث ضعیف دی، نو حدیث ته که ضعیف په دې نیت وایي چې دا خبر د نبي علیه السلام دی، په دې کافر کېږي. حدیث ته علما ضعیف وایي په دغې نسبت باندې چې هلکه په دې کې شک دی چې دا د نبي علیه السلام وینا ده که نه ده. دا ضعف د دغې ټکي د وجه نه راغلی. یو څه صفات د کمال د راوي وو، هغه صفات په چا کې نشته دی؟ په راوي کې نشته دی. دا لانجه دې ټکي کې ده. نو فإن قیل هذا انما یکون فی المتواتر، نو رجع چا ته راغله؟ هله قسم اول ته راغله، نو چا متواتر. نو دا دویم خبر رسول ذکر کولو ته څه ضرورت وه؟ نو دی راغې جواب کې ویلې هلکه ستا خبره به په خپل ځای ټیک وه، خو دلته ګوره خبره زمونږه کلام زمونږ په هغه خبرې رسول کې دی چې معلومه شوي وي چې دا خبرې رسول دی.
حاصل د جواب دا دی چې زه خبر رسول موجب د علم وایم، خو هغه خبر رسول چې معلومه چې دا خبر رسول دی یا یې اورېدلی وي خپله، نو اگر که یو کس اورېدلی خو موجب د چا دی ګوره د تیقن دی، یا طالبه په طریقې د الهام سره پوه شوی یا په خوب کې دا لیدلی او چې دا د نبی علیه السلام خبر دی، نو دا د خبرې واحد شک په خبریت کې دی، په دې کې نه چې وینا د نبی علیه السلام د ګورې ورته قلنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه يو أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكنا، وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم، خبر واحد افاده علم نکی دغه علم یادی تیقن و ثبات یادی لعروض الشبهه فی کونه خبر الرسول، دې کې شبهه عارضه ده په دې کې چې دا خبر الرسول صلی الله علیه وسلم دی او کنه دی، دا خبر الرسول صلی الله علیه وسلم دی او کنه دی. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلاليا. دا اوس بل اعتراض در باندې وکړه، یا لکه نو خبره چې داسې شوه چې تا ته دا خبره ثابته شوه نو بیا خو ضروري ورته وایي، استدلالي ورته ولې وایي؟ ګوره چې تا ته دا خبره ثابته شوله چې دا خبره متواتر ده یا مسموع ده د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه، نو بیا خو علم چې په دې حاصلېږي نو خو علم ضروري وي، نو بیا استدلالي ورته ولې وایي؟ نو قلنا سره د جواب کې وي ستا خبره بیا هم ټیک ده، خو العلم ضروري فی المتواتر هو العلم بکونه خبر الرسول. ګوره دا د متواتر خبره چې کوم نو علم په دغې ټکي دی چې دا خبر رسول دی او کنه دی، دا یادو مزه، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به، وفي المسموع من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، دغه حیثیت باندې زویم چې دا په تواتر سره را رسېدلی. والاستدلالي دا استدلالي چې ورته وایم نو هغه په دغه حیثیت نه وایم، استدلالي ورته په بل حیثیت باندې وایم چې هغه څه شی ده، هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله. هلکه هغه استدلالي د په اعتبار د علم اخلم، خو په علم په اعتبار د مضمون د دې سره، لکه تاسو ته ما پرون خبره کړې وه، مثلا قوله علیه السلام البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، نو کې تواتر خبره ده، یو دا چې دا په څو واسطو را رسېدلی د ضرورت خبره هغه ده، یو دا چې دا اوس کوم مضمون د دې دی نو په دې باندې علم کوم علم دی نو دی په مضمون د دې باندې علم استدلالي دی، نو داسې به وایو لکه دی وایي مثلا قول عليه السلام البینة علی المدعی والیمین علی من انکر علم بالتواتر، دا په تواتر سره معلومه شوې ده چې انه خبر الرسول وهو ضروری، په دې حیثیت خدا څه شی ده ضروری ده. ثم علم منه بیا د دې نه دا خبر را معلومیږي انه یجب ان تكون البینة علی المدعی وهو استدلالیون، دغه مضمون باندې علم د استدلالي دی. پرون مونږ ویلو هلکه ګواهان به څوک پیش کوي، مدعي یمین به څوک کوي، نو که چا ویلې فلیمه ولې دا خبره داسې ده چې یو به ګواهان راوړي بل به قسم کوي که ګواهان نه و، نو هلته مو ویلي چې هذا خبر من ثبت رسالته بالمعجزات وكل خبر هكذا شانه فهو موجب فهو صادق، نو فهذا الخبر دغه ټکي دپاره مونږ استدلال کوو، د تواتر دپاره استدلال نه کوو. پوه شئ ورباندې. فإن قيل اس کا سوق په اعتراض کی وای چې الخبر الصادق والمفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، لکه د چې شنو بیا خبر متواتر چې مفید د علم دی بیا په دې دوه نوعینو کې منحصر نه دی بل نه دی، بل قد يكون خبر الله تعالی کله خبر صادق خبر د الله تعالی می، خبر د ملک می، خبر د اهل الاجماع می، او خبر مقرون بما يرفع احتمال الكذب، لکه خبر په قدوم د زید عند تسارع قومه الى داره، یا لکه تاو کتل یو سړی زید حج ته تللی یا مسافرۍ ته تللی او یو ناڅاپه دا قوم ته ګوري منډې وهي، خلکو خبر راوړه، یو سړي درته خبر راوړه چې زید راغلی را روان دی، او تا چې وکتلې نو قوم یې منډې وهلې، نو دا قوم یې منډې وهلې خو خبر د یو، خو تا ته څه را پیدا کړي، یقین او ثبات را پیدا کړي که نه، نو ته څنګه بیا وایې چې دا خبر چې دی منحصر په دغې دوو کې دی، خبر متواتر او خبر رسول، دا پکې شمار کړه، دا پکې ولې نشمارې؟ قلنا المراد بالخبر، مراد زمونږ په خبر صادق سره هغه خبر دی یکونو سببا للعلم چې هغه سبب د علم وي لعامة الخلق عام خلقو لره بمجرد کونه خبرا مع قطع النظر سره د قطع نظر د قرائن مفیدو لليقین بدلالة العقل، نو فخبر الله تعالى وخبر الملك انما يكون مفيدا للعلم بالنسبة الى عامة الخلق اذا وصل اليهم من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، نو فحكمه حكم خبر الرسول وخبر اهل الاجماع دا په حکم د متواتر کې دا پغې کې داخلو، نو ځان ته جدا ذکر کولې څه ضرورت. وقد يجاب بانه لا يفيد بمجرده بل بالنظر الى الادله الداله،
دا چې علم پیدا کوي دا خبر د اهل الاجماع دا په نظر سره ادله او د الله تعالی کون الاجماع حجتونه قلنا وکذلك خبر الرسول ولهذا د همدې وجې نه دا استدلالي ګرځولی شوی دی نه ضروري